نن هغه دور دی چې اذان وشي او څوک د کوره بهر ته راودو کوي نو چې کوي نو په کور کې کور خو د زنانه و د مونځ دپاره دا خو د نارینه و دپاره نه دی. نبی علیہ السلام فرمای لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. د چا په خوا کې جماعت یو دی مونځ په کور کې کوي دا مونځ کامل نه دی دا مونځ کامل نه دی دا مونځ کامل نه دی. نو چې اذان به وشو دا کوڅې به ډکې را روانې وې مانځله به صحابه را روان مانځله به را روان جماعت ته به را روان مسجد ته به را روان یو بل نه به مخکې کېدل اول صف ته به راتلل اذان ته به یې حاضري کوله. مونځ دا ډېره اهمه فریضه ده چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین مقرر شو او د خلافت په کرسی کېناسته او چارج سنبال کو ټول خلق په تمو چې یاره ړومبې حکم به څه جاري کړي ړومبې حکم به نن څه جاري کېږي ړومبې چیټۍ خوره شوله ګورنرانو ته وی خبردار مونځ په ټیم مونځ ضایع نه کوي چا چې مونځ ضایع کو د دین ضایع کو بس دا چیټۍ خوره شوله. کاش مونږ وایو یا الله مونږ به ژوندي یو یوه چیټۍ به راشي دې مساجدو ته یوه چیټۍ به راشي دې دفاترو ته چې دا د مشر د طرف نه راغلی ده او اعلان یې کړی چې مونځ به نه ضایع کوئ د مونځ به حفاظت کوئ چې دا اهمیت د مانځه به کله پیدا کړي دا اهمیت د مانځه به کله پیدا کړي. مونځ ډېر اهمه فریضه ده. امام الانبیا به فرمایل مونځ زما د سترګو یخوالی دی زما سترګې چې یخوی نو هغه مونځ دی او مونځ باندې دین ولاړ دی دین 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 په مونځ ولاړ دی. مونځ ډېره اهمه فریضه ده. ډېر کوشش د فرض مونځ کو ډېر کوشش د فرض مونځ کو چې کله اذان وشي بس د مانځه دپاره تیاری د مانځه د کور کې بچو ته تیاری کوئ شابه اودسونه کوئ اذان وشو زنانو ته وایي اودسونه کوئ اذان وشو د مونځ ټیم شروع شو. نو مونځ دا ډېره اهمه فریضه ده او اول حساب به راسره د قیامت په ورځ په میدان محشر کې به اوله تل او اول حساب به راسره د مانځه کېږي. رب العالمین دی مونږ ټول منګزار جوړ کړي یا الله مونږ ټول صحیح منګزار جوړ کړي الله یا الله دا کلی دا علاقه ټول امت مسلمه خدای مونږ د مونږ منګزار جوړ کړي خدا یا الله مونږ له د صحیح منځونو ادا کولو توفیق راکړي خدای مونږ له د صحیح منځونو ادا کولو توفیق راکړي. وی منځ داسې کوله که ته چې الله اینی او که دسی نشي کولی نو دسی کوه چې ما الله اینی بس چې ما الله اینی زمانځه ته حاضر یم. یا الله مونږ ټول منګزار کړي الله زمونږ بچي خاندانونه نارینه او زنانه لوی واړه مشران یا الله ټول د مونځ پابند کړي خدای مونږ له د صحیح منځونو ادا کولو توفیق راکړي. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارک.